د هغې ورځې کومه جلسه پېښور کې شوې دی چې هغه کې عید نظار ورسره دغه مشرانو کوم تقریرونه کړي دي. زه بس عید نظار ته صرف دا جمله وایم چې عید نظاره ټولو نه اول ابتدا د توهین تا کړي دی پر چنار ځمکې باندې چې مغې وجې نه ته ورک شوې، تو خپله ځان ورک کړی، تا ځان خو خود ورک کړو چې اهل سنت ته دا مشکل جوړ کړی دی. او نن ورځې د کوم تقریرونه ته کوې ته کسان ته کورمې کې امن نه غواړې، ته کورمه غواړې دا څه همیشه دپاره څه شی وي شیعه سني برسرې پیکار وي څه ما که اعطا ورکړي څه شی وي ونګرا ورکړي پنډه وي اعطا ورکړي. خو ما خیال دا دی چې د اهل سنت څومره جوانان دي، د اهل سنت څومره مشران دي، هغه په دغې خبرې باندې ډېر ښه پوه شوي دي چې هغه به هېڅ قسم سره د عید نظار غوندې کې کسانو حمایات خو به خود نه کوي. البته افسوس خبره دی چې اوسه پورې چا یې مزاحمت ونه کړو، دا ډېره د افسوس خبره ده چې شیعه کافر ناره لګېږي او ته یې مزاحمت نه کوي، د خپل ځای کې د افسوس خبره دی. زه د اهل سنت مشرانو ته یم، اهل سنت جوانانو ته یم، او شیعه کافر دا ناره لګېږي. البته ما درته ویله چې توهین موته د اسلام اجازات نشته، خو که بیا فرض وکړه توهین دلیل جوړ شي کفر فتوا ورکولې دپاره، نو دا توهینونه خو د صحابهو خپلو منځو کې یو بل نه دي کړي که څنګه صحابهو منځه توهینات شوي دي، هغوی باندې د بیا ته څنګه فتوا لګوي، هغوی ته د بیا ته څه کوي. البته هیڅ قسم سره اسلام اجازات نه ورکوي د توهین دا زه یم. خو که بیا فرض وکړه یو کاس یې وکړي او بیا قوم باندې ته فتوا لګوي د کفر، بیا لږ خپل ګریوان کې سترګې وغړوه، انشاءالله تا بازار دوباره نه ګرمیږي. خو که بیا غواړې دا چې د کور مې امن خراب شي لکه څنګه مخکې وارې د شیطنت وکړو، د شیطنت نتیجې کې ټوله کورمه د نقصان کې واچوله او ټول نه زیات نقصان تا ته ورسېدو، بیا نتیجه همدا وي او دینه به پته نه وي. امید دا دی چې دوی باندې به حکومت مو بیګا حکومت ویلي دي چې مزید دغو ته ته لګام ورکوه. او افسوس خبره دی چې حکومت لګام نه ورکوي. پېښور کې هیڅ قسم سره لګام ورته نشته دی، بې لګامه سار دي. بل چې کوم زوړ څه نومېږي لودیان وي دی که څه دی، خو کېنه تاسو بیړه وه تو د فتنې او فساد سره څه دي، چې ته روغه خبره وکړه مسلمانانو منځه، چې ته فلسطین دپاره خبره وکړه، چې ته بله داسې خبره وکړه چې هغه نه مسلمانان په یو ځای شي، حتی د توهینات به اندغې سلسلې سره به ختم شي. او ته لګیا یې ټول کومې زمانې نه د دغ پاکستان کې اور لګولی دی، او بیا څومره بزدله خبره کوي، څومره بزدله خبره کوي، بزدلۍ پاته اندي نه لګېږي چې هغه زه پېښور کې ته کمزوری یې، زه به تاسو پېښور کې کس بزدل د دې نه بل څه وي. خو که بیا کسې خامخوا یې کسې اوشه بیا هغه ځای ته وایي چې کوم ځای کې بیا د بدای بزدل سړی کار چې کمزوري باندې څه شي کوي. نور پر چینار کې یا مثلا گرد و نوا کې 2007 کې کته دا یې چې 2007 کې پر چینار کې شیعه سنیانو مقابله کې زیات نه، ایتو ټول پاکستان نه وترغلي دي، ایتو ټول ایجنسیونه سمادات شوی دی، ایتو ټول مثلا افغانستان هغه ټایم کې سمادات شوی دی، بیا شکست پړلی کمزوري باندې لاس وچتول دا د بزدل انسان کار دی. او ډېره بزدله خبره یې کړې دي، نه یم پوهې وروسته به هغه ورباندې سوچ کړی وي یا به نه وي کړی، خو که نه وي کړی خدای هغه ته توفیق ورکړه چې دغو شر والا خبرو باندې هغه څه شی وکړي، سوچ وکړي.